پاک سره څومره کوتا ہے څومره جرایم را نشوي دي څومره کوتا هو کې مبتلا ما ندامت او تفصیلی توبه په دې طریقه باندې او بیا چې دې مطمئن شي بیا مطمئن شي د ګناه تذکرم چا سره نه کوي دا بم چاته نه ز ګناګار یم دام چاته نه دی ویل بکا ز ګناګار یم دا الله ته وایا خلکو ته مو وایا ځکه خلک خطا باندې نیک ګمان ساتي چې ته نیک قاری سے بھی مولوی سے بھی تبلیغ کې وخت لګي جمعات کې خدمت کې اذان کې منځ کې خلکو ته ولې ز ګناګار یم لا يحب الله الجهر بالسوء الله تعالی د برای اظهار نه خوخی الله د برای اظهار نه خوخی مولوی صاحب فرنٹ سیٹ باندې خوب مانند دی ګوره ما ته وګوره ته خو زوړ سړی یار د نو مرګرو بسلې خاطر کې چې نوې مرګري دي دا زاړه چې کوم مرګري دي دی باندې خو یې خو باړو ما او بیا فرنٹ سیٹ کې سړی ناشتي لیکن کنه فرنٹ سیٹ میں سونا منع ہے او بیا اسویلی خدا یو اسویلی شروع شي ګنده ټول بیا اسویلی کی دا اسویلی ضابطه دارا چې صف کې تاسو ګوري کنه هغه ځنه اسویلی شروع شي نو زیږي هغه صف اخره ګوري اسویلی ځکه د اسویلی ماده هر کس کې د خوب وخت هم دی نو یو کس خلوازږي او بیا په نمبر باندې دا نو درسګه کې زما اسویلی بندي وي دا د غفلت علامت ده او بیا فرنٹ سیٹ کی مخ کې ناس دي دا مطلب نه سبا اخیره کې دا مطلب نه دی اسویلی ختمول دي نو بای بیا به د ګناه تذکرم نه کې چاته دا بنه وځه ګناګار ما باز مونږ تاسو ټول داسي باز اوقات ګناګار ما دا پټای ولې وته ته باندې خلا پردې چولې دي چاته خو بده نشته ګناګار ته خلکو ته خپل پرده ولې اخلي دا ټکی چې د زموږ معاشره کې پړه لیکا نیکان صالحان سمجدار او خپل باندې دا ټکی راځي زه ګناګار یم زه داسې ما بای تا باندې څه سنداخ په خدا دا خبره ولې کېته دا خبره ته ولې کې زه ګناګار یم دا خبره الله ته وکا الله ته وجلا شاه تهجد کې پاسا منځونه بس الله ته وجلا ګناګار یم خدای مجرم یم ډېر زوړ مجرم یم خدای ما ته معفو کې خلکو ته مو وایا خلکو ته خپل عیب مظاهره وا د خلکو نیک ګمان دیتا باندې کنه نو خدای پاک د خلکو نیک ګمان نه هم مخ کې دا نیک ګمان د مسلمانانو باندې نیک ګمان ساتي خدای دستا فضل له چې زما عیبونو باندې زما ګناهونو باندې تعالی ستاریت چادر چولې دے الله دستا فضل له زه خو ستا بنده ما تا ته پتر زما ګناګار یم خو خلک ما ته نیک وای دستا فضل له الله نو دته به دا نه قدرې بنه کې بای چې ته خلکو ته زه ګناګار یم زه ډېر ګناګار یم وساسو خیال دی او دا چې د 2 نمبرې دا ستی خبره ده بازاري خبره ده دلیل دا دی کته دي کسته جو ګناګار شه دي خوراشه او ګناګار دي خوراشه ته بیا ګوره سمره غوسه کیږي به دې خبره باندې دا دلیل دا 2 نمبر دی ځکه کته په حقیقت کې ځان د ګناګارونه په دې خبره ول غوسه کیږي په دې خبره غوسه کیږي ته چې الکه تا د خلک ګناګار وي نو مطلب دا دی چې ته په حقیقت کې ځان ګناګار نه غنې اسه د خلکو په نظر کې ځان زبرګ جوړې جیر د ګور خلکو مخکې ځان ګناګار وای اوف سمه غټ بزرګ دی دا شارټ کټ لار د بزرګیا د حاصلولو خلکو په نظر کې د عزت حاصلولو دا شارټ کټ لار دا د بزرګان فرمای د نفس کې د شرارت دی الله دې موږ ته د دین سمجھ را نصیب کړي نو په دې تفصیل سره توبه وباسي په خپل ګناهونو باندې خپېمانه شي بھائی او ګناهونو په بنیاد باندې د الله د لا محدود رحمت نه مایوس نشي نه امید نشي او په دې تفصیل باندې د توبه دا قدم والی د خپل تیر شوی ژوند څومره حساب کتاب دې په دې طریقه باندې برابر کی قضا منځونه هغه حساب کتاب ولګي صرف د فرض او د واجب او قضا ده د تراویح قضا نشته د سنت قضا نشته فرض او واجب قضا کول دي بس فرض روزه قضا کول دي یا مثلا د قسم کفاره د قضا کول دي بس یا فدیه روزه قضا کول دي فرض زکات
پاتې شوی ده هغه قضا کول دي سرسایه پاتې ده هغه قضا واجب ده قرباني پاتې ده قرباني چانه پاتې شو هغه باندې واجب وا قرباني پاتې شو نو دې به سروي نه للی به دې به صدقه کوي مثلا یو کال قرباني چانه پاتې شو سره ټې ده انا هغه ریټ مطابق و د رقم چې د فقیر مسکین ته ورکړي مالی لین دین داس او دغه شانتي حقوق العبادو کې کمی کوتاهي دخلي خبره اترې شي نو معافي بغواړي کته چاله کوسیله ورشه ورته چې زما مانه کمې شوه ده ما ستا بیزتی کړې ده توبه واسه مالانه معافي غواړم تا نه معافي غواړم یقینا چې کوسیله سره ورشي هغه به معاف کوي او مالی لین دین چانه زبکه قبضه کړی دا مثلا خدا نه خاصه قرض اخیسته دی واپس کړی نه دی یا مثلا مالی اتباع سره کمې بهشه شوی دی داغه طریقه دادا چې هغه سره ادا کی که په یو ځای نشي ادا کوله مهلت دی والی چې مال مهلت را کمانه ما باندې اساس حقوق دي په مزه ادا کی دې ته وی تفصیلی توبه دې توبې نه پس سره مطمئن شي بیا سره ګناه نه یادای بیا سره ګناه نه یادې بس الله ته متوجي شي ګناه یاد شي استغفار وکي بیا به ګناه نه یادې او خلق مخ ته بالکل ګناه نه یادې غیر ارادي تور باندې تا ګناه یاد شي نو بس استغفار ووي رجوع ال الله بو کې بس خپل کار ته متوجي کیږي ورنه دام د شیطان یو حمله ده چې تا ماضی کې مشغول کی تدا سي تدا کړی دي چې ته مخ کې لاړ نشي نه